کوم ځای دی ناظم ناشنا وي دا جاهل د کوم ځای نه راغلی شیخ او قرآن ته طیب وایي نو حقیقت دا دی چې منطق کې به دی زموږ شاګرد دی په قرآن کې موږ د شاګردان یو منطق دپاره دی داسې ځایونو کې پاتې شوی دی چې هلته یګان سورت لقمان داسې ځای کې پاتې شوی دی چې یګانه وزري دی هم یک پستل او ټوپک سره خلاصه راغله پیریانو به ویشتل دغسې ځای کې سبق ویل دی او موږ ورنه خورا زده کړی مشر شیخ ما پنځه شپږ کاله مو قرآن علاقسي وکړو نور هغه قابلیت د استادګرۍ موږ کې نشته دی لیکن شیخ ښې د مینې د وجې نه نو الله پاک ډېر کامیابه کړي موږ همیشه دعا کوو چې دا مرکز الله پاک د ده په زوی سره رب العالمین کامیابه کړي چې موږ همیشه خوشحاله پاتې شو واتبع سبیل من اناب الله پاک وایي تاسو تابعداري کوئ د هغه خلقو چې د هغه خلقو لارې سره ماته رسئ تاسو روانېږئ لاره د هغه خلقو پسې چې هغه خلقو هغه لارې سره تاسو ماته رسئ نو بفضل الله مشر شیخ وایي واتبع من اطعمك وسقاك واعطاك نه دي ویلي چې ته تابعداري د هغه چا کوه چې تا له ډوډۍ ورکوي تا له اوبه ورکوي تا له پیسې ورکوي دا نه دي ویلي ویلي دا دي چې د الله د کتاب خاوندانو تابعداري کوه او سورت انعام کې الله پاک وایي ولا تتبعوا السبل فتفرق ګڼو لارو تابعداري وکړه یهودیت نصرانیت بدعت شرک نو تاسو به تباه شئ تس نس وشئ تباه بشئ نو د الله پاک فضل دی هغه خلق څوک دی سبیله د الله کتاب دی سورت انعام کې هذا صراطي د الله کتاب دی او د الله کتاب دې خلقو په زرعي سره موږ لیدلی دی موږ په مشرانې موږ ته پته ده چې نظر د غیر الله خلقو خو بل زمون غر دی رسول مولانا صاحب پاتې شوی هم دی د شیخ د وینا نه مخکې هلته نظر د غیر الله یو رسمي دا به هم خوړلی نو د الله پاک عظیم شان فضل وشو نو من اناب څوک دي چې د الله کتاب والا الله کتاب چا راځي اشاعت توحید او سنت والا سړی که سوګند وکړي نو حقیقت دا دی موږ ته پته نو او په فاتحه کې هم بیان شوی دی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم نو من اناب هغه خلک دي چې الله پرې احسان کړ دی صحابه وو مجتهدین وو دیوبند علما وو من زموږ شیوخ دي او غلط خلق مغضوب علیهم الضالین دي نو د الله پاک عظیم الشان فضل دی چې خلقو ته کتاب وښودلی شو د خلقو د وجې د خلقو د وجې نه او موږ تاسو باندې الله فضل وکړو شیخ دا تخم څومره ډېر شو څومره تمامي عالم هر ځای کې مخکې پنجپیرې به چا نو سړي ته به کنځل ښکارېدل چې ما ته کنځل ونه کړي نو اوس خلق په دې لفظ باندې فخر کوي ما وی پنجپیر اوس مقناطیس جوړ شوی دی مقناطیس خلق راکاږي دا څومره خلق جوړ اخته یو شیخ د وجې نه نو دا اصل کې حسین علي صاحب رحمت الله شیوخ نو دا وی واقعي به موږ اورېدې زموږ د حلقه کوهستان کې لاهور نوم دی د هغه زه یو عالم و د هغه عالم ما ځان لیدلی و 215 کاله لپاره 15 له پاسه 200 کاله شي او شپږ شلې هغه عمرې کړې وې او شپېته حجونه یې کړي وو هغه موږ ته قصه کوله چې حسین علي صاحب موږ لاړو دغه پنجاب ته دغه پنجاب ته دیوبند پنجاب ته لاړو هلته د پهلوانانو مقابله وه نو دې حسین علي صاحب زه مقابله کوم نو هغه بوډا مولا یې 200 کاله چې ډېر زورور سړی دلته څه مقابله کوي وایي زه کوم الله به یې مداد کوي 15,000 روپۍ انعام یې ښه هغه ورسېد هغه سړی لاندې کړو هغه 15,000 روپۍ دیوبند ته یوړې محمد یعقوب هغه وخت مکتبې و
هغه له ورکړ نو اصل څوک شو انابت ولا خلق د الله کتاب هغه وراخله زمون تاسو مشران شيوخ ولا قریب شيوخ نو مشر شیخ واقعا به شیخ کوله چې محمود الحسن صاحب کله چې اعلان یې وکړ اعلان چې زه عاجز شوی یم طالبانو زه یې سبق نه شم ویلی یو څو ورځې وروسته حسین علي صاحب ناست دی نو محمود الحسن صاحب ورته وویل چې ته څنګه رانغلې نو هغه ویل زه ستا دعا ته ناست یم دعا ته ناست یم نو هغه لاس پورته کوي الله پاک دله الهامي علوم ورکړي نو شیوخ به وایي چې دا الهامي علوم دي حقیقت دا دی چې اشاعت والا علوم چې دي دا الهامي علوم دي الهامي علوم دي او د شیخ شیوخ واقعي خو کتابونه ډک دي خو یو واقعه دغه وه د دغه نه بلوچستان نه یو تبلیغي راغی کوهستان کې پټن کې تپوس وکړه چې اشاعت والا عالم دلته څوک شته دی نو هغوی زه یې بوتلم نو ما ته وایي چې شیخ به دا قصه کوله چې زه کوټې ته لاړم قرآن مې یادو ما سره طالب راغلی هغه د میبر لاندې پټ شو ما ونې ګټو سره ویسته ویلو سره قرآن سور کېده ما بس کړه نو ما یې موږ ته دا قصه واقعه بیانوله نو هغه طالب زه یم وروسته تبلیغي شوی و هغه زه ما بوته شیخ منګړ سره چې داسې واقعې په هغوی راغلي زموږ یو غټ عالم و غټ عالم رحم الله باباجي ورسره مشهور و شیخ زموږ طالبګرۍ زمانه وه دغه سوات ته راغی سوات ته راغی نو هغه څه تپوس وکړ قرآن قدیم دی معنا دا دی اوس مخکې الله پورې قایم دی د الله صفات دی کتابونه ویلي نو شیخ باندې اعتراض یې وکړ چې قرآن شریف قدیم دی مخکې دی نو شیخ ورنه اعتراض وکړ چې بیا زموږ ستاسو مونځ ونه شو مونځ ځکه ونه شو اذا قرئ القرآن فاستمعوا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب مونځ بیا د الحمد نه کېږي نه د دغه نه کېږي نه نو بیا شیخ ورته بیان وکړ چې دا خیالي مولانا طیب صاحبونه په کوهستان کې وي شیخ مخکې خپل استادان نه ویلي وي خیالي کې دا مسله ده چې قرآن شریف یو قدیم دی د الله صفت د کلام د الله صفت د هغه پورې قایم دی هغه ازلي دی او یو د هغه لفظ دی لفظ دلته راغلی دی هغه لفظ سره مونځ کوو لکه ستا په زړه کې یو خبره وي دلته د جماعت والا زړه کې دا خبره راغله چې مونږ دلته یو اجلاس جوړو داسې کو زړه کې دې ته نفسي وایي او بیا یې وایي چې مزدورانو مخالفګارانو دا وکړي دې ته لفظي وایي نو لفظ دلته راغلی دی هغې سره مونځ کوو هغه هم د الله کتاب دی او نفسي مخکې دی نو طالبانو شور وکړ شیخ القرآن ونخلو نو ما هغه عالم نه تپوس وکړ تپوس وکړ هغه د چا نخلول طاقت وایي هغه چې شروع شو زه یې نخلولی مې او طالبانو یې په خیاله کې هغه یې ونخلو نو بیا رحم الله وایي سوي چې زه یې نخلو نو داسې خلق وو د هغه استادان عبیدالله سیندي صاحب واقعه به شیخ بیانوله چې عبیدالله سیندي صاحب وایي چې یو قرآني سیاست جمهوریت قرآني جمهوریت دی یو سیاسي جمهوریت دی قرآني جمهوریت دی ته چې قرآن دپاره ډېر کسان پیدا کړي نو دا جمهوریت شیخ نه راغلی دی د قرآن کثرت یې پیدا کړ ډېروالی پیدا کړ او د دې دپاره کرسۍ هغه به په جنت کې وي قرآني جمهوریت چې څوک قایم کړي د هغه کرسۍ به په جنت کې یو سیاسي جمهوریت دی سیاسي جمهوریت دی ته وایي چې د دنیا بادشاهۍ دپاره وزارت دپاره ډېر کسان کړي نو د هغه کرسۍ هغه به وي چې اسلام آباد کې وي نو څومره باریکه خبره کوله هغه تلي دي هغه شیوخ الله پاک د هغوی سره هم احسانات وکړي او هغوی دا تخم یې خور کړه بفضل الله خپل ژبه یې ما سره لیږه نو ما یې زه دلته غره په غره کې د سرچي جوړ کړم نو هغه ویې که دی زما زوی هلته پاتې کېږي نو 3 کاله د تېر کړل نو الله اوس موږ شرمېږو چې دته شاګرد وایو موږ منطق شاګرد وو الحمدلله او قاضي داسې څه نه ویلو هلته خلکو طالبانو ته ورخوران نور علما هلته ډېر پاتې شوي الشکور مولوي صاحب نور محمد نومونه نه راځي هغه په هغه ځنګل کې پاتې شوی دی اوس شیخ القرآن دی نو الله پاک دی د ده عمر کې برکت واچوي زه همیشه دا کوم چې دا پنجپیر د ده په اولاد او د ده په نسل باندې الله پاک ودان کړي د ده په نسل او د ده په اولاد باندې چې موږ خوشحاله یو موږ خوشحاله غایمې خو ډېر علما دي الله فضل د شیوخ دي موجوده شیوخ من عنابه والا ډېر شوي دي شیخ ډېر کړي دي
خو خاص د ده په نسل باندې مرکز ودان شي نو موږ به ډېر خوشحاله یو. الله پاک شیخ سره موږ په جنت کې یو ځای کې نور شیوخو سره جنتونو کې یو ځای کې او د ده لپاره یو کامل نایب ورکړي، د ده په عمر کې برکت واچي. څوک شیوخ چې دي د قرآن ماهرین چې دي قرآن لپاره عمر اوږدېږي، د شیوخ عمر چې اوږد شو د قرآن عمر اوږدېږي. نو الله پاک د قرآن اوږدولو ته سبب د زمانې اوږدولو لپاره دا شیوخ اسباب دي. د دوی په عمر کې الله پاک برکت واچي او ایمان سره موږ بوځي. صحابه او پیغمبران شیوخ سره موږ یو ځای کړل. محترم حاضرینو